غيار وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أول من يصيبه نحو ذلك التصنيف إياه خاصة قبل غيره من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضمن القليل من هذا الشأن إدغاره أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا أن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى به من الزيادة السقيم. امام مسلم رحمه الله دې خبره کې روان دی چا چې د امام مسلم نه د تصدیق سوال کړی دی. امام مسلم رحمه الله هغه کس ته وایي چې تا بهترین سوال کړی دی. زه به مشقت برداشت کوم، تکلیف به برداشت کوم، دا تصدیق به کوم، ځکه د دې تصنیف د خلقو نه ما سوا اوله فایده چې دا ما ته ده، ما ته ډېره فایده ده، او دا فایده چې ما ته ده لاسباب کثیرة، دا فایده ما ته د ډېرو اسبابو د وجې نه. که ته وایې چې د اسباب بیان کا یطول بذکرها الوصف، اوږدېږي په ذکر د اسبابو باندې بیان. که زه درته ډېر ټول اسباب بیانومه نو خبره رانه اوږدېږي، ټول درته بیانولی نه شم. اوس هغه اسباب څه دي چې امام مسلم رحمه الله وایي چې زه بیانوم خبره رانه اوږدېږي؟ هغه اسباب کوم اسباب دي؟ هغه اسباب یو دا دی چې دلته حفاظت د روایت د لفظ، حفاظت د روایت د لفظ شي. دویم سبب وجه د جمع د طرق د اسانیدو، د اسانیدو چې څومره طرق دي هغه ټول دلته جمع کړي شي. او دریم سبب هغه حصول د اجر د تبلیغ دی. او څلورم سبب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا مستحق کېدل دي. نبی علیه السلام دعا کړې، دا دعا مستحق به زه شم. نصر الله امرأ چې نبی علیه السلام دعا. او پنځم سبب کثرت د درود دی، چې درود نبی علیه السلام باندې ډېر ویل شي. زبر نبی علیہ السلام باندې درود یم، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې پیدا ما ته ده. او شپږم سبب هغه اجر د تحفظ د شریعت دی، شریعت به محفوظ شي. ځکه نبی علیہ السلام احادیث محفوظ شو، دین محفوظ شو، شریعت محفوظ شو. چې څوک د نبی علیہ السلام د دین او د شریعت د حفاظت د هغې اهتمام کوي، هغې ته به ثواب ملاوېږي که نه ملاوېږي؟ خامخا به ثواب دا ورته ملاوېږي. او دارنګه اووم سبب محدثینو ته اسباب برابر شو د دې خبرې چې دې ته احادیثو باندې د بحث موقع پیدا کړه. ما احادیث ذکر کړه، محدثین به راځي په هر حدیث باندې به بحث کوي، څوک به لفظي بحث کوي، څوک به معنوي بحث کوي، څوک به د لفظ بحث کوي، څوک به د لغت بحث کوي، څوک به د صیغې بحث کوي، څوک به د فصاحت او د بلاغت بحث کوي. نو دې ته مې موقع ورکړه. همدارنګه محدثین به بحث کوي د دې چې دا سند څنګه دی، دې کې راویان څنګه دي، دا متن د سند څنګه دی، دا صحیح دی که نه دی، راویان څنګه دي، ثقه دي که غیر ثقه دي، ضعیف دي او که ضعیف نه دي. دا بحث مې محدثینو ته دا موقع ورکړه. او همدارنګه شارحینو د احادیثو ته نوبت میلاو شو، شارحینو ته نوبت میلاو شو
چاغي په دې کتاب باندې شرح لیکي نوبت ملو شو کوي په دې کتاب باندې شرح ما صحیح احادیث جمع کړي باقي وضاحت د احادیث استاد وکړي کوي په دې باندې وضاحت څومره کوي او لسم مصنفین تا اغیت من حسن ترتیب سبق پر تو کی کتاب جوړی په احادیثو کې نو هغه ته موقع ورکړ چې احادیثو کې کتاب جوړوي دا سه کتاب جوړ کی لکه ما چې جوړ کړی دا سه ترتیب ورته ورکړي لکه ما چې ترتیب ورکړی چاته د احادیث دا سه بهترین ترتیب باندې دا احادیث دا راځي نذكر لأسباب كثيرة بيكتول أسباب درتا ذكر کوم بیان کوم دي ټول بحث درتا نکوم خود دې ټول اسباب حاصل او خلاصه او مختصر بیان داري مختصر بیان هغه دار چې زدا تصنیف مختصر کوم مختصر ولیکن دغه علم حدیث چې لږوي او مختصر وي او د هغه خلقو په نسبت سره چې هغې د احادیث سره ممارست نشته دی هغې په ډېرو باندې پوهه ډېره مشکله ده نو زه د اختصار نه کار اخلم اختصار جو کوم کوشش مې دا دی تا ته صحیح احادیث جمع کړم صحیح احادیث د صحیح احادیثو نه زه ممتاز نو امام مسلم رحمه الله دا وایي چې زه د احادیث جمع کوم خو زه تحقیق په دې احادیثو کې کوم معنی د متونو کې تحقیق کوم سند کې تحقیق کوم علت د احادیثو ذکر کوم چې کوم معنا د حدیث کې یو خفي امر وي هغه تقاضا د ضعف د حدیث کې هغه درته بیان حدیث بتا ظاهر کاری دا سالم ہے روح حدیث دے صحیح حدیث دے و دی کی با یو پٹ علت وی اگا پٹ علت بداوی پا ضعف دا چاوانی دا حدیث کا کلا دا علت پا متن کیوی کلا پا سند کیوی دا وزد تخکارا کوم امام مسلم من وقت وقتی تحقیقات وقتی jadi ahadith sanad او متن کې هغه کې مهارت حاصله مجرد علم دانه چې یا یې چاته واوره او یا یې خپل واوره او مجرد دا علم نه چې صرف کلی کا بلکې تر اهتمام د تحقیق د علم متن کې خفي سيزونه یو پټ مسائل راوباسا سند کې کم مخفي سيزونه هغه کې مهارت حاصل دې کې سوچ وکا فکر وکي وکا او کتن نه پیږي چې کم خر دې کې مهارت لري هغه ته رجوع وکا د محققین علماء کتابونه وګورئ هغه پټ رازونه او نفائس چې د محققین په کتابونو کې دي هغه ځان ته حاصل کړه دا یاد کا ذهن کې کېنوا زړه دې کوز کا او کله یریږي نو ویني کا او همدارنګه همیشه د پاره د دې متن او د سند د دې مطالعه کا دا کوم شی چې ولي کې باغې کې تحقیق کا لیکن کم خلق په دې فن د حدیثو کې هغه مهارت لري هغه ستا په شان دي مرتبه کې تانه وچت دي مرتبه کې ستانه کته دي هغه سره مذاکره وکړه دي احادیث ځکه چې یو بل سره یادول مذاکرې باندې تکرار باندې شی یادي دا غي تحقیق یا خبره په ذهن کې کیږي دا یو کس د مسلې تاسو کوی نه غستا په ذهن کې کیږي دې ته نه یریږي نه دا سم مذاکره د دی وکړه امام مسلم وایي ما درته دا کتاب جوړ کړ خدا په دې تحقیقات باندې مشتمل دی دا سيزونه دي صحیح احادیث میں درته راوړي صحیح مې نه راوړي هغه نه امتیاز کړی دی ډېر درته نه راوړم
سرګردانه وایي لږ مې درته جمع کړي دي ځکه لږ ښه یادېږي او ډېر چیزونه هغه یادېږي نه به پرېږدم لیکن تا ته دا پکار دی په دې کې سوچ او فکر وکړي په دې احادیثو نو ځکه امام مسلم وایي چې د دې فایده ماته ده د اسباب کثیرة د ډېرو اسبابو د وجې نه یطول چې اوږدېږي بذکرها په ذکر اسباب باندې الوصف بیان اوږدېږي إلا أن جملة ذلك دا استثناء دا اغا مفهوم نا چه کم پام کیگی دا کلام سابقنا معنی دا دے امام مسلم الى اذکر الوجوه کلها طول وجوه نو ذکر کوم لطول البیان طول وجوه نو ذکر کوم بیان کوم الا خلاصتها مگر ذکر کوم خلاصت دی اسباب مختصر دی اسباب خلاصه مختصر دی اسباب دار ان الضبط القليل من هذا الشان واتقانه ايسر ضبط قليل یا دول دلت من هذا الشان دشان مراد علم حدیث دی من هذا الشان ضبط قليل یا دول دلت دی علم حدیثنا واتقانه مضبوط کول ايسر دا آسان دی على المرء بسڑی بانے من معالجة الكثير زیادول دا دیرون منه دا شان دا علم حدیثنا معالجة اخص تولی کیگی معالجة استعمال تولی کیگی نیول دا دیرو استعمال اول دا دیرو آغید لک شیف پسکین کسکینی دی دا دول ایسر دے لک شیادی گو دیر شیف نیادی گی ندی صورت کی دا استثناء شوا یا دا مستثناء متصلا اگر استثناء دا چاہا چکم مفہوم پامکی دا کلام سابقنا یا دا مستثناء منقطع دا معنی دا کلام دا تکی امام مسلم رحمہ اللہ وی لا اطویل الکلام کلام لقدوم و ذکر دا اسباب بانی علا وجه تفصیل ترکیر تفسیر بانی کلام اردو منا لیکن مجمل ذالک لیکن مجمل دمادی خبر دارے کہ ان جملت ذالکا کہ مختصر بیان دری وصف ان جملت ذالکا مختصر دری بیان دارے ان دفتر قلیلی یا دول دلگ من هذا شان علم حدیثنا و اتقانه منصوط ولدری ایسرو ندا آسان دی ایسرو دا آسان دی علی المرء وسڑیبانی من معالجة الكثير دی یادولو دا اخذ دیرون من حد دی احادیثنا من حد چاند دی احادیثنا امام مسلم وی لک شیخیاتی دا ظاہرہ خبر ولا سیما او خصوصا عند من فلید آغا چابانی لا تبید عنده دیکھ امام مسلم ان ضبط القلیل کی اشارہ کے بیان وجد تعلیق تھا کہ زمان تصنیم ملخص دے حسد وجد آدھا امام مسلم وی کہ افادہ عامہ یا افادہ عامت الناس تا دا حاصلیگی پا کلام ملخص بانی کہ مختصر کلامی او کمی کلامی او علم پا کسرت در روایات بانی ندے دی وجنا امام مسلمی ما خپل کتاب دا ملخص کرے دیکھا پا کسرت در روایات پا علم نشتا لگ روایات روڑا صحیح روایات روڑا مضبوط روایات روڑا پا کسرت در روایات پا علم نشتا نزدیک ما کلام ملخص کو کری او ملخص یادیگم کو ولا سیم بخار خصوصا عند من بلید دا بچابانی لا تميل عنده کہ فرق من داخل بنید بانی اما سودی من العوام العوام اما خلق تمیز نشی کولے فما بین سقیم او دا صحیح کی تمیز نشی کولے فما بین ضعیف او دا قوی کی دلتا عوامنا مراد قومیان خلدنی گورا دا عوامنا مراد اغا علماتنا مراد دی کہ کم دی احادیث سر ممارست نوی و احادیث بانی نبی نو اغیب منزل دا عوام دا عوام خلقنا مراد دی علماتنا مراد
دې تمیز نشي کولای په مابین سقیم صحیح ضعیف قوي کې الا بان يوفقه مگر دا چې کوخي خبردار کې دي لره على التمييز په دې فرق باندې غیر بل څوک د اهل علمونه چې بل څوک ورته دا حدیث صحیح دی دا حدیث سقیم دی دا حدیث ضعیف دی دا حدیث قوي دی که نور علما محدثین ورته ونخي نو دا په خپله پې باندې نه پوهېږي غیر نه مراد اهل علم چې نور اهل علم هغې ورته فإذا كان الأمر في هذا كما وصف إمام مسلم وي فإذا كان الأمر كلا شكار في هذا بدي أحاديث علم حديث کی كما وصفنا لك ما شدت بيان وکړ چې ضبط القليل د السرد معالجه كثير یا د ولد لګو دا د ډیرو اخذ استعمال نه د ایسر د آسان دی نو فالقصد منه نقص منه د علم حديثنا الى الصحيح القليل اغه حديث صحيح لفي اولا دا اليقين دا ډیر لایق دی بهم د دې عوام سره من ازدياد السقيم د زیاتوالي د هغه حدیثونه چې هغه سقيم سقيمي نقص لږو ته وکړو چې صحیح وي او کته وي بعض علما کوي روایت ذکر کړي ډېر احادیث ذکر کړي چې هغه کې فائدہ نه ونو علما ذکر کړو څه ده معلومي هغه کې فائدہ شته امام مسلم وی البته فائدہ شته خدا فائدہ پکې شته خاص خلکو ته فائدہ ده هر چا ته په ډیروالي کې فائدہ نشته خاص خل څوک دي چې هغه بیدار خل دي هغه د احادیثو اسباب ورته معلوم دي احادیث علل دا ورته معلوم دي هغه معنا خفي چې په حدیث کې دا سبب د ضعف د حدیث ګرځي هغه ورته معلوم دي هغه بیدار خلکو ته فائدہ رسي او چې سړی کوي نو هغه ته خوبوي هغه ته فائدہ نه رسي ځکه چې سړی خوبونه کوي نو مې خبره نه کټې زیږي چې خوب کې نو مې خبره زیږي نه کټې دا ولې چې سړی خوب کوي مې خبره نه کټې په دې پیږي ګوره کې صدا ورجالو کې انسانانو کې مرغوب او مطلوب هغه ذکورت بلان خوشحالي کې نر اولاد تا حتی خضر خوشحالي کې مور خوشحالي کې نر اولاد دا څه کنه چې نر بچي د سړي پیدا شي دوی دنیا بار روان او چې بچي پیدا شي دوی دنیا څنګه راتلل شي نر بچي ته خوشحالي بسارو کې مرغوب او محبوب هغه مؤنث وي دا واده ساتنه ده اصله بچی وروړي خوشاله او کنه پټ افسر وروړي خوشاله به ایمان وایي سخی د خوشاله کني ستار چلی د چی بچی وروړي خزه خوشاله کنه رام وروړي ځکه چې اصلي بچی دی وا راوړ او اصلي دی دا وسه یو نه خاصي او چې نه راوړ درې کاله وسه ته د 500 ضروري ځکه هغه محبوب نه دا دوه زنانه وي هغې دواړو بیخي ساتلې دا یو زنانه بیخه وه بله وده وه دا کومه زنانه چې بیخه وه د هغې میخې نر کټیره وه دا کومه زنانه چې وده وه د هغې میخې کټیره وه نو دا ښځه ولګېده زر زر دا کټی واخسته د هغه ودې ښځې میخې ته یې واچوه هغې کټۍ راواخیستله خپل میخې ته یې واچوه تبادلې وکړه چې اوده ښځه ویښه شوه هغې وکتلې یو پورې دا خو ستا میخې چې دی نو دا خو کټۍ راوړې او زما میخه لږه شوې هغې کټۍ راوړی دی دا خو ستا قسمت ښه نصیب د بوته خوش قسمت دی هغې ویلې ها بیا څوک چې خوبونه کوي نو میخه بیا نن کټي زیږوي معنا دا ده چې دا مې چل کړی خوبونه کې نو دقسې چل بدل کړی نو امام مسلم وایي چې خوبونه به نه کې
ځان بیدار خلکو دپاره د ویښ خلکو دپاره پکار چې سړی ویښ وي که احادیث ډېري نو هغه فایده ځینې اخیستلی شي او که داسې د احادیثو سره ممارست دي عوام الناس هغه د ډېرو نه فایده اخیستلی شي نشي اخیستلی ځکه دا وایي وانما یرجع بشک امید کولی شي بعض المنفعت بعض منفعت فی الاستکثار په ډېروالي کې منها د شانې د احادیثونه په ډېرو احادیثو کې امت د امید د منفعت شته دی ځان کوی که دا منفعت څه شی دی منفعت دا دی چې د احادیث متابعاتو کې ذکر شي او په شواهدو کې ذکر شي او اصولو کې نه راوړي په متابعاتو کې ذکر کې او په چا کې په شواهدو کې من هذا شان د احادیثنا وجمع المقررات جمع کول د مقررات منه د احادیثنا دا چا دپاره دی چې مقررات احادیث جمع کوي هر چا ته جمع کوه لخاصة من الناس د خاصو خلقو دپاره احادیث جمع کوي د چا دپاره د خاصو خلقو دپاره خاص خلق څوک دي هغه ویښ خلک دي هغه څوک دي هغه علما دي لخاصة من الناس وهم العلماء هغې علما دي او دا خاص خلق هم داسې دي مناسب د عالم دی ابو قلار وده دی دا وینا ممن دا د هغه خلقو نه دی رزقه چې ورکړی شوي فيه په دې احادیثو علم حدیث کې بعد تیقظ بعد بیداروالی والمعرفت ورکړی شوي پېژندل باسبابه په اسباب د علم حدیث باندې وعلل یو دا پوهېږي په علت د علم حدیث باندې دا وویل علت هغه معنا خفي ده چې په حدیث کې یو دا سبب د صحف د حدیث ګرځېږي فذلک دغه څوک چې دې ته بیداروالی ورکړی شوی وي فذلک ان شاء الله که د الله خوښه وشي یهجمو او دغه سړی دا چې دی نو څه کوي بما اوتیه من ذلک یهجمو دا سړی پوهېږي یهجمو هجوم اصل کې دخول ته ویل کېږي هجوم واقع کېدلو ته ویل کېږي دلته په معنا د یعلمو سره دی یهجمو یعلمو دا سړی پوهېږي بما په سبب د هغې باندې اوتیه په سبب د هغې باندې اوتیه چې ورکړی شوی دی من ذالکه اوتیه چې ورکړی شوی دی من ذالکه یعنې تیقظ نه علی الفائدة دا متعلق دی په یهجمو باندې یهجمو دا سړی پوهېږي چې بیدار سړی دی او دې ته احادیث ډېر ذکر کې نو دا پوهېږي علی الفائدة په فایدې باندې فی الاستکثار په ډېروالي د احادیثو کې من جمعه چې جمع د احادیثو نه چې ډېر احادیث جمع شوي دي دغه سړی په فایدې باندې پوهېږي خو بیدار هغه سړی دی احادیثو اسباب ورته معلوم دي د احادیثو علت ورته معلوم دی او پاتې شو هغه خلک چې بوتلي علم حدیث سره ممارست نشتا فاسباب نه پوهېږي وعلل نه پوهېږي فاما عوام الناس هر عوام الناس الذين هاغ عوام الناس هم بخلاف معاني الخاص چې هغې په خلاف د خاصو خلقو دي عوام الناس دا دی چې دې د معاني الخاص اضافت د موصوف صفت لري په خلاف د هغه خواصو نه چې کوم مقصودي دي او مرجو الیهم دي خلق ورته رجوع کوي په مسایلو کې په احادیثو کې دا داسې خلک دي د هغې خلاف دي نه ورته خلق رجوع کوي نه بیداروالی لري نه د حدیث په اسبابو پوهېږي نه د حدیث په علت باندې پوهېږي په خلاف د معنی خاصو نه چې هغه دي په خلاف د هغه خاصو خلقو دي من اهل تیقظ هغه خاص خلق دي چې اهل تیقظ دي والمعرفت د پېژندلو دي په خلاف د دغه عوام راوخله الذین دغه عوام چې د خاص خلقو خلاف دي فلا معنى لهم نشته د حاجت د عوامو دپاره فی طلب الحدیث الکثیر په طلب د احادیثو ډېرو کې وقد عجزوا په تحقیق سره دوی ناامیده شوي دي عن معرفت القلیل د پېژندلو د لږو نه لږ احادیث معلومولی نه شي چې چا چې دوی به ډېر احادیث معلوم کړي لږ معلومولی نه شي نو ډېر احادیث به څنګه چې د هغې دا معلوم کړي نو چې کوم شی ارادې ده هغه نه شي کولی امام مسلم وایي چې ډېرو کې فایده شته خو هغه فایده هر چا ته نه ده
هغه پیدات خلقو ته د بیخ خلقو ته ده او دا لږ یادول دا آسان دی لږ یادول آسان دی سړی د قرآن کریم حفظ کوي قاري صاحب ورته 15 آیاتونه وایي او بل قاري صاحب هغه ورته یو رکوع وایي نو دا 15 آیاتونه یادول آسان دي که یو رکوع 15 آیاتونه او په تېره چې کله کله خو یو آیات یو رکوع یعنې هغه آیاتونه نه خو هغه طالبانو سوال کوله بیا هغه کم یو رکوع ده چې ټول یو آیات دی یو رکوع یو آیات دا کوم آیات دی سورة مصمت آخری او بے ویلے چې هغه کوم صورت دی چې یو پکې زیر دی نو ټول پکې پیغونه دي او ضرورونه دي او غړوندي او شدونه دي ټول صورت یو زیر راغلی نور پکې زیر نشته هغه صورت اخلاص دی لم یلد نه غیر نور پکې چې زیر نشته نو خبره مې دې پورې کوله چې دلته دا وایي چې لږ یادول آسان دي ځکه ډېر وخت کې فایده نشته البته بعضې خلکو ته فایده ده هغوی د دې په فایده باندې پوهېږي ثم انا ان شاء الله د دې ثم نه وروسته غرض د امام مسلم قصد دی بیان د شرط ته په دې تعلیق کې امام مسلم بیان د داب او د عذاب ذکر کې په تعلیق کې چې زما په دې تصدیق کې شرط څه دی زما په دې تصدیق کې داب څه دی زما په تصدیق کې عادت څه دی عادت تصدیق کې څه دی ملخص او حاصل د کلام دا قاضي عیاض رحمه الله وایي چې امام مسلم د احادیث درې قسمه کړي حاصل د کلام دا دی چې امام مسلم احادیث درې قسمه کړي یو احادیث د حفاظ متقینینو دي دویم احادیث د هغه خلکو دي من لا يوصف بالحسن والاتقان چې هغه موصوف په حذف او اتقان نه دي او سره د دینه دا خلق د اهل الصدق او طاعات العلماء دي د دې احادیث علماء ناس په لاس اغلي دا خلق دا مستور الحال دي او دا خلق صادقان دي کاذبان نه دي دا دویمه طبقه د احادیث او بل دریم قسم احادیث دا هغه چا دي چې علماء اجماع کړي یا اکثر علماء هغه اجماع کړي په تهمت د دې ابان چې دا راویان دا متهم دي چې دا احادیث نقل کړي امام مسلم د شروع کې په اول باندې د حفاظ متقینینو احادیث راوړي هغه نه بعد شروع کې په دویم باندې چې د حفاظ متقینینو حدیث نه وي هغې نه وروسته چې دا د هغه خلکو احادیث راوړي سره له دې نه احادیث د هغه چا راوړي چې موصوف په حذف او اتقان نه وي خو علماء احادیث راغلي صدق پکې موجود دی د دې خلکو احادیث نقل کوي خو دا احادیث په متابعاتو کې شواهدو کې راوړي او دا دریمه چې اجماع علماء وکړي یا اکثر علماء متفقي د هغې په اتهام باندې په تهمت باندې د داسې خلکو احادیث نه ذکر کوي امام مسلم وروسته راځي ولسنا نتشاغلو موږ نه یو چې داسې د متهمینو خلکو راویانو پر یو احادیثو باندې موږ ځان مشغولو امام مسلم ویلي تصدیق کوم زما تصنیف کې شرط دا دی زما احادیث چې د نبی علیه السلام راوړم نو هغه زه درې قسمه او درې طبقو باندې دا تقسیموم مکرر حدیث هم درته نه راوړم البته که په تکرار د حدیث کې زیادت د یو معنا وي یا سند وي او د هغې خواته بل جنب بل اسناد کې واقع شوی وي یا سعیدت وی الته د معنا داخله ده کې څه فائدہ موجوده وي احتیاج ورته موجود وي نو زه بیا تکرار کوم کړي تکرار هم درته نه کوم
احادیث ته ذکر کوم بغیر د تکرار او کا فائدہ پکې وي په تکرار کې به ذکر کوم او کا فائدہ پکې نه مکرر حدیث هم درته نه ذکر کوم نو دې نه خپل شرط ذکر کتاب ذکر کوي سوي ثم ان شاء الله بس لدينا من چې کله الله تبارک وتعالى فوق مبتدون منشر کون کیو فی تخریج ما سألت وراوستر د هغه شي چې تاسو سوال کړی ته شاګردا وتالیفه او په یو زیاتول د هغه کې وعلى شریطه په یو شرط باندې د تصنیف کوما تعریف کوما په یو شرط باندې سوف اذكرها لك زرد چې زبر ذکر کوم دا شرط تا د پاره وهو او دا شرط هغه دار ان نعمل منغ قصد الى جمله ما اسند الى جمله ما یو حسی معتمد د احادیث ته اسند چې نقل کړي شي من الاخبار د احادیثنا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام فنقسمها منغ تقسیمو د احادیث على ثلاثه اقسام فدري اسم الباري وثلاثه طبقات من الناس فدري طبقات خلق باري تقسيمهما على غير تكرار بغير تكرارنا لا اكرر المتن ولا الاسناد نمتن مكرر کوم او سند مکرر امام مسلم وای چې درې طبقه درې قسم احادیث ذکر کوم دستی تابع باندې دستی تابع باندې سوال دا څه امام مسلم درې طبقه حدیث ذکر کړي درې قسمه طبقه ذکر کړي یو د حفاظ متقینین او بل د متهمین او بل هغه طبقه د خلکو چې اهل حذف او اتقان نوي او مستور الحديث صادق راویاتی علماء الله بنا دغه احادیث اخلي دا ذکر کې اعتراض دار امام مسلم التفباب د صفه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دوی باب قائم کړي باب في صفه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم امام مسلم وی وباب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسوي ليس كل شيء صحيح عندي وزعته ها هنا انما وزعته ها هنا ما اجمع عليه دا سنه ده چې هر شی صحیح زما پرې باندې زب خپل کتاب کې دما خپل کتاب کې هغه حدیث جمع کوم چې هغه باندې علماء او اجماع راغلي دا خبرې نه معلومي ته په خپل کتاب کې احادیث مختلفه جمع کړي او انت ویني چې هغه حدیث به جمع کوم چې هغه باندې علماء او اجماع راغلي لیکن ته جواب یو جواب دار چې دا ادعا دا بنا د زعم د امام مسلم باندې دا د امام مسلم خپل زعم دی حقیقت کې دا څه نه ده او یا معنا دا چې زه هغه احادیث چې علماء په اجماع راغلي وي هغه حدیث جمع کوم چې هغه کې اختلاف نه وي مراد نه عدم اختلاف او متن او سند کې دی نه په توثیق دروازه یعنی معنا دا علماء او اجماع غړي دا اختلاف نشته په متن کې او په سند کې په توثیق دروازه کې علماء اختلاف راغلي او دریم هغه جواب چې مخکې ویلي چې مراد دینه اجماع او اتقان اربعه ائمه الحديث دینه مراد دي چې امام احمد بن حنبل ابن معين عثمان ابن شيبه او بن سوده سعيد ابن منصور خراساني دې اجماع دینه مراد دویم سوال دی چې امام مسلم خو جماعت د متوسطین نه کوم واقع په درجه ثانیه کې چې هغه په شرایطو د امام مسلم برابر نه دي امام مسلم خدا سے راویان او روایت په خپل کتاب کې ذکر کړی امام مسلم
خپل کتاب کې د داسې راویانو روایت ذکر کړي چې هغه واقعي دي په دویمه مرتبه کې چې هغه درجات او جماعت د ضعفاء متوسطینو دي، واقعي دي په دویمه درجه کې د امام مسلم د شرط برابر نه دي. د دینم امام مسلم روایت ذکر کړي. د دینم ته جواب وکړه. یو جواب علامه ابن صلاح کړی، هغه وایي دا احادیث چې امام مسلم ذکر کړي دي دا روایات راویان ثقه دي په نیت د امام مسلم رحمه الله باندې، او په نیت د بل چا باندې غیر ثقه دي، هغه په جرح کړی دا او جرح مفسر نه ده، نو دا ضعیف دي عند غیره. خو د امام مسلم په نیت باندې ثقه دي او هغه په جرح کړی، جرح مفسر نه، جرح مفسر معتبر نه ده. یا امام مسلم تو ضعفاء متوسطین واقعین فی درجه ثانیه روایات دا په شواهد متابعات ذکر کوي، اصول کې ذکر کوي نه. او دریم جواب دا وکړه چې کله کله امام مسلم خپل یو شیخ راواخلي هغه ضعیف وي، نو دی راخلي د علوم اسناد دپاره هغې باندې سند عالي کوي، نو هغه د علوم سند دپاره هغه ضعیف راوي ذکر کوي چې سند کې باندې عالي شي. سند عالي دا دی چې امام مسلم او د نبي اسلام په مابین کې واسطې کمې شي، څومره چې کمیږي سند عالي کېږي، څومره کمیږي سند دا عالي کېږي. نو ځکه امام مسلم وایي چې زه د حدیث په نقسموما د تقسیموما د احادیثو لره علی ثلاثه اقسام، بدری اقسام باندې و ثلاثه طبقات، بدری طبقو باندې من الناس د خلقنا علی غیر تکرار، بغیر تکرار نه تکرار په متن کې کوم نه تکرار په سند کې کوم. فعلامه ابن سفیان وایي چې دا صاحب د مسلم دی، هغه وایي دا درې تقسیمونه مراد دا دی چې امام مسلم درې مسندات درې کتابونه وې زه راوباسم، درې کتابونه جوړوم. یو هغه کتاب دی چې خلکو ته ما بیان کړی چې دا صحیح مسلم دی، دا یوه طبقه ده. دویمه طبقه په دې کې حدیث د اکرمه د ابن اسحاق د دې امثال دا ذکر کوم، او دریمه طبقه کې هغې کې ضعفا ذکر کوم چې کم کمزوري راویان دي. موږ وایو چا چې د درې طبقو نه درې کتابونه اخیستي دي دا خبره ثابته نه ده، د دې نه مراد کتب ثلاثه نه دي، ځکه دلته اخراج د کتب ثلاثه دا مباین دی د تقسیم د احادیث سره درې اقسام ته په تالیف واحد کې. د دې مقصد دا دی چې په یو تصنیف کې دا درې قسمونه درکوم، داسې نه چې درې کتابونه به وي. ولې؟ ځکه امام مسلم په خپله وایي لسنا نتشاغل بتخریج حدیث المتهمین، زه د متهمینو راویانو حدیثو باندې ځان مشغوله کوم نه، هغه ذکر کوم نه. نو ته څنګه چې درې کتابونه دي او یو کتاب د ضعفاء د متهمینو دی، دا د امام مسلم لسنا نتشاغل د هغې سره منافي دی دا قول. نو درې کتابونه ترې نه مراده نه دي. ګوره الا ان یأتیا، تکرار نه کوم په احادیثو، دا استثناء د عدم تکرار نه، تکرار نه کوم الا مگر تکرار کوم د فائدې دپاره. الا ان یاتیا مگر ریشي موضع یو دی لا یستغنا فیه چې بې پروایي نشي کولی په دې ځای کې عن ترداد حدیث د تکرار د حدیث نه، فیه چې په دې تکرار کې څه شی وي؟ زیادت معنا، زیادت د یو معنا وي. فیه په دې حدیث کې زیادت معنا، زیادت یو تکرار نه کوم مگر داسې یو دی شي یو دی راشي لا یستغنا فیه عن ترداد حدیث چې بې پروایي نشي کولی هلته د تکرار د حدیث نه، فیه په دې حدیث کې زیادت معنا، زیادت د یو معنا وي. معنا دا ده امام مسلم وایي لا اکرر المتن، متن نه مقرر کوم، سند نه مقرر کوم الا اذا کان فیه مگر په دې تکرار حدیث کې زیادت د معنا وي او ممکن نه وي جداوالی د دې زیادت
راوړل دې زیادت علاهده نشه راوړي ولکه علاهده راوړي ځان راوړي دې کې خلل پیدا کیږي په فهم د مراد کې مقصد نه حاصلېږي نو دغه وخت کې به زه لګېږم تکرار دا کوم او که داسې مسله وي نو تکرار نه کوم. او اسناد يقع الى جنب اسناد دا اسناد مرفوع عاطف دې په موضوع باندې لا اكرر الاسناد سند نه مکرر کوم الا اذا وقع اسناد مگر چې سند واقع شي ورسته د بل سند نه لعلت د یو سند نه ورسته بل سند چې واقع شوی دی اسناد يقع چې واقع شي الى جنب اسناد ورسته د بل سند نه یا په خوا د بل سند کې لعلت د چا وجنه د یو علت د وجنه تكون هناك چې هغه علت دلته وي علت هغه موجود وي دلته علت څه شی سند دی داغه نه بعد بل سند واقع شوی دی د دې سند سابق د هغه مضبوطواله به باندې شوی دی یو سند دا هغه خوا کې بل سند راوړه دا دویم سند سره د اول سند مضبوطواله یو او یا اثبات د سما د بعض متهمینو په تدریس بعض راویان چې متهم په تدریس دي نو اثبات د سما د دې کې داسې راویان دي چې دا مدلس راویان نو دا قاعده د وجنه دا علت د وجنه سره ورما سند کړه واقع شي را جنب اسناد لأن المعنى زائد دا متعلق ده كما قبل پوری چې تکرار نه کوما الا مگر تکرار کوما په هغه صورت کې چې حدیث کې زیادت د معنا وي بیا تکرار د حدیث کوما او چې زیادت د معنا حدیث کې وي دا ولې تکرار کوي وې دې کې تکرار ذکر کوما چې دا معنا زائده چې هغه تستا اختیار موجود دی دا په منزله د دې سره کوم مستقل حدیث دې ځکه اعاده حدیث کوم د دې معنا زائده لپاره معنا زائده لپاره دا کوم او کچې ته پیدا پکې حدیث کې نو کې تکرار نه کوم ګورو لأن المعنى زائده ذکر هغه معنا زائده په حدیث په حدیث کې المحتاج الیه چې احتیاج موجود دی معنا دا يقوم قدريږي دا معنا زائده مقام حدیث تامن بدیل حدیث تام باندې نو فلا بد نشته خلاصه من اعاده الحديث ذرا واپس کول د حدیث نا الذي حدیث نو فيه چې په دې حدیث کې ما وصفنا چې ما بشي چې ما بیان درته من زیادتي اغستا بیان د باقي ما وصفنا څه شي من زیادتي چې زیادت د معنا له یو او بلدان او ان نفصلا دا عطر دے پر اعادت الحدیث بانی لا بودینا لدین ان يعادت حدیث معاد کما او نفصلا ودی وجنا دا حدیث جدا کما بعد حدیث جدا کما اول حدیث دے دا آغا حدیثنا روایت را واخلم على وجد اتصال مختصر طریقی بانی روایت را واخلم طول حدیث ذکر کو منا کم دې سره چې ترجمه الباب سره موافق په حدیث هغه جدا کوم نه ټول حدیث ذکر کوم نه خدا حدیث امام مسلم یې جدا کوم هغه حدیث چې جدا کول ممکن وي کله کله چې د حدیث نه یو ټکړه جدا کې نو د دې وجنا حدیث کې خلل راځي معنا کې نقصان راځي هغه کې بهترینه خبره ده چې د حدیث څنګه دی په خپله طریقې باندې ذکر کا او که حدیث کې خلل نه راغله نو ذکر حدیث جدا کما د ټول حدیث نه په طریقې کې اختصار باندې ذکر کما لیکن که ممکن وي او که ممکن نه وي نو د جدا کوم نه بیا پرېږدم بیا ټول حدیث کې نو دا ذکر کوم یو خدا چې زه حدیث نه مقرر کوم مګر دا زیادت د معنا
د مفصل حدیث کی اختصار نکوما کتوما که ممکن وی که ممکن دین به اختصار نکوما بلکه حدیث ټول ذکر کوما ځکه کله کله چې د متول حدیث ته مختصر ذکر کې نو التا خلل په معنا کې راځي نقصان په معنا مراد کې راځي چې ټول حدیث ذکر کوما نه ګورو او ان نفصل ذلك المعنى یا جدا کما دغه معنا من جملة الحديث تطول حديثنا جدا كمدا من جملة الحديث تطول حديثنا على اختصاره واختصار الحديث باندي على اختصاره اختصار ستويلكي ايجاد اللفظ مع استيفاء المعنى لفظ مختصر کی سرد سوروائی دمانانا یا ایجاد ستويلكي بعض علماوی ایجاد ویلکی چاہتا دیتا رد الکلام الکثیر الى القلیل رد کلام کثیر وکچاتا قلیتا چپدی کے معنی دے کثیر وی معنی دے کثیر پکیوی رد کلام کثیر کا قلیل کا کلام چلی ندارت کا کثیر کلام رد قلیل کا کچھ معنی دے کثیر پکیدا موجود وی معنی دے کثیر موجود وی ذکر کړه دا جدا کمجولې د حدیثنا واذا امکنا چې کله اختصار ممکن وي ولكن تفصيله لیکن جدا والد حدیثنا ربما حصر کله ګران شي من جملته د مجموع حدیثنا فاعادته نو اعاده حدیث بهيئته وهيئه حدیث باندې اذا وقع کله چې تنشي ذالکا دا جدا کولو اذا باقا چکل تنشی ذالکا دا جدا کولو اسلمو فاعادتو مبتدالا اسلمو خبر دے نو فاعادتو اعادت حدیث بحیعتی فقبل حیعت بانی اسلمو دا دیر سالم دے دا دیر خبر دا لیکن دی مسئلہ کی اختلاف دا علماء آیات دکو لگی بعض حدیث دا ذکر کیا و بعض حدیث پریگلی دا جائز ہے کا جائز نہیں جمهور علماء محققین اصولین محدثین علماء آغی داوی جائز ہے چکم سڑے پدیمانی پہیگی او کم حدیث کے ذکر کرے کم حدیث نے جدا کرے دا کم دی پریفے دے دا حدیث دا متعلق د دې پورې نه د علاقم د ذکر کړی دی نو بیا ستاسو لپاره جدا کول دا جائز دی دا چې کوم پرې کړی دا متعلق نه د کوم دار دی خلل نه راځي بیان کې نقصان هم نه راځي او دانګه په دلالت د معنا کې نقصان نه راځي نو دا جائز او کچې د یو د روایت تام وکي او د یو د روایت کې نو اختصار کې نو تغیریگی که روایت ثانیاً نقل کوما ناقص نو خل بابا باندې تهمت لګي مړه مخکې د روایت ذکر کړو و دې په کې زیادت کړي نقصان دې کړي هیر شوی دانا غفلت دې کړي ضابطه دې کمزور وا حدیث دې ګډوډ کړي بیا نقصان نه ثانیاً دا جائز نه دی چاول حدیث پورا ذکر کړو اوس مولوی کې حافظه دې کمزور شوی غفلت در باندې راغلی در نه هیر شوی تهمت در باندې لګي بیا جدا نه ذکر کوم او دا مستدفین چې تحقیق کوي ابواب دا جائز دی دا جائز دی محدثین علماء هغه داوي چې دا جائز دی او شرط کې دا دی چې دا باندې اتهام نه راځي غفلت تهمت در باندې څوک نه کوي یا دولو کمزوري دي هغه در باندې نه کوي چې کوم حدیث د پرې هغه د رقم ذکر کړي سره متعلق هم نه دی بیا تفصیل جدا کولې جائز دی فاما ما وجدنا اغشم منكم بدا خلاصه من اعادته لإعادة حديث بجملته طول من غير حاجة منا إليه بغير حاجة زمن ديتا من ذكر كون خلاصه پر مطلب حاجت نشتا طول حديث ذكر كون ہوتا اما ما وجدنا چمنگ منكم بدا خلاصه من اعادته بجملته چه حديث بطول ذكر کوما منگا جیتا حاجت نلرو چدا حدیث چه کم دیدا جدا کما او جدا کولے شما همنا
बल्कि टोल हाजिर पर ذکر कोमा द हाजिर जुदा कौल त जरूरत हम नश्तरे फला नतवल्ला फिलहु नो मंगा न वरको فعل دي احاديث ان شاء الله تعالى كذا تبارك وتعالى فوشي ولا نصاحب فعله من ذا فعلكو ولا نقرب منه من جتذيكي وهمنا بيتا كارمن نكو بلکہ احادیث جمع بندکو بدن خلاصے بندکو بے پرواہی بندکو من اعادته جملتی من غیر حاجت منا الیہ حاجت نشتا او ضرورت نشتا فلا نتولا فعله نبیان منگا نکو فعل دا کار بے نکو چی دا حقوق الحدیث نا من اختصارو کو حدیث دینا جدا کو بے دا کار دا نکو ما دا ورکو منا انشاءاللہ تعالی کذا لا تبارک و تعالی وخوشی نو منگا کلا جدا کو کسخوی نبی جدا کو منا کہ امکان دو جداوالی وی کوما او کہ امکان دو جداوالی نوی نطول حدیث دے تصوف سر جدا کوما ہم فأما القسم الأول اللهم صل على سيدنا محمد